مسله د سماع الموتى دی مسلې ته لږ متوجه شئ. د حضرات انبیاء علیهم السلام نه علاوه د عام مړو د سماع مسله د صحابه کرامو د زمانې نه مختلف فیها ده. د انبیاء علیهم السلام په سماع کې د سلف په منځ کې هیڅ اختلاف نشته. د عام مړو باره کې مفتی رشید احمد گنگوہی رحمه الله فتاوی رشیدیه کې فرمایي د سماع موتى مسله د صحابه کرامو نه اختلافي را روانه ده، لہذا دا د اعتقادات ضروریه و نه ده چې د هغې په نفي او اثبات د کفر او د اسلام یا د فرقې ناجیی او د فرقې ضالې دارومدار وي، بلکې دا یو علمی او تحقیقي بحث دی کم کې چې د تحقیق او بحث گنجائش تا د چار رجحان چې کم طرف تی کېدی شي. څوک د سماع الموتى قائل دي او څوک د عدم سماع قائل دي. یو بل تلان تان او بد ویل دا خبره نه ده، ځکه دا د صحابو د وخت نه اختلافي مسله ده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د سماع موتى د اثبات قائل او ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نفي د سماع قائل و. نور صحابه کرام او تابعین هم دو ډلې وو، یوې اثبات د سماع الموتى او بلې نفي د سماع الموتى کوله. تاسو په خبره پوه شئ؟ نو دا د دین د ضروریاتو نه ده، د کفر او د شرک مسله نه ده چې موږ په یو بل ته کافر وو چې دا مړي دا د سماع موتى قائل دی کافر دی، یا دا سماع موتى نه مني نو کافر دی. نه، دا یو علمی خالص علمی او تحقیقی مسله ده او د علمی بحث او علمی تحقیق گنجائش پکې شته. تاسو به پوه شئ دلایل د دواړو طرفونو اورېدل پکار دي او هغه کتل پکار دي، تاسو مطالعه کوئ او د چار رجحان چې کم طرف ته یې نوي به زمونږ اساتذه کرام عظیم مشایخ هغې کې د دواړو ډلو والا خلک اوس. تاسو به پوه شئ د چا واسطه چې د تفسیر سره زیاته وه زمونږ په اکابرینو د امت کې هغوی د نفع قائل وو، او د چا واسطه باندې چا باندې علم حدیث غلبه و نو هغوی د اثبات قائل وو. تاسو به پوه شئ زمونږ د حدیثو شیخ امام المحدثین حضرت شیخ مولانا محمد حسن جان مدنی رحمه الله هغه د سماع موتى قائل وو، او د شاه منصور شیخ رحمه الله هغه د نفع قائل او د سماع موتى نه انکاري وو. تاسو به پوه شئ حضرت مولانا حسین علی رحمه الله او د هغه مهایاناس چې څومره شاګردانو هغوی اکثره د سماع موتى د نفع قائل وو. تاسو به پوه شئ په سلفو کې دا مسله د صحابو دور کې دې کې درې مسلکه دي. تاسو زما د خبرو ته لږ د انصاف په نظر ګورئ او ښه متوجه شئ. اول مسلک د ام المؤمنین عائشہ رضی الله تعالی عنها او د حضرت قتاده او د محقق ابن الحمام صاحب د فتح القدیر دا غي مسلک دا دی چې اصل نفي د سماع ده، مگر په هغې ځایونو کې چې په نصوصو کې سماع راغلی ده د هغې قائل یو. دا یو مسلک په مواضع او منصوصو کې د سماع قائل دي او د هغې نه علاوه اصل نفي د سماع ده. دویم مسلک د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ، د جمهور ائمه او محدثینو او د اکثر علماء دیوبند د کابرینو د هغې مسلک دا دی چې سماع موتى ثابته ده فی الجمله مړي اوري فی الجمله. تاسو پې پوه شئ دا دویم مسلک. دریم مسلک د شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی او د صاحب د روح المعانی علامه علوسی او د حضرت علامه انور شاه کشمیری رحمه الله دا غي
رجحان دې طرف ته دی چې جزئی اجمالی لازمن ثابت ده په مشیت الهی سره. تاسو په دې خبره پوه شئ، جزئی اجمالی لازمن په مشیت الهی سره ثابت ده. تاسو په پوه شئ. خو دلته درې خبرې دي، دې خبرو ته متوجه شئ. یو دا ده چې هر مړی د هر چا خبره په هر زمانه کې اوري، دې ته ایجابي کلی وایي. دویم، هیڅ یو مړی د هیڅ چا خبره په هیڅ وخت کې نه اوري، د سلبي کلی دی. تاسو دا درې مسلکونه واورېده، په دې کې د سلبي کلی قایله هېڅوک هم نه دي او نه د ایجاب جزئی قایله څوک دي. تاسو پرې پوه شئ. کم چې قایلین د سماع موتا دي هغې د دې نه دي قایله چې هر مړی په هر وخت کې د هر چا خبره اوري، د دې قایله نه دي. تاسو پرې پوه شئ. کم چې نفي د سماع موتا کوي، چې د سماع موتا قایل نه دي څوک، تاسو پرې پوه شئ. کم خلک چې د نفي قایله دي هغوی هم د دې نفي نه کوي چې هیڅ یو مړی هیڅ خبره په هیڅ وخت کې نه اوري، د دې قایله نه دي. که څوک تخصیص کوي چې مواضع منصوصه و قایله یو، اصل نفي ده خو مواضع منصوصه و کې اوري. او څوک دا دې قایله دي چې جزئی اجمالی لازمن په مشیت الهی سره ثابته ده. نو تاسو موږ که سوچ وکړو د سماع موتا مسله دا ډیره اختلافي نه ده، امت ته ډیره هوا ورکوي، په امت کې تفریقه مه جوړوئ. دا څو خبرې او څو دلایل ستاسو دپاره ویم چې ستاسو پې پوه شئ، په دې مسله ستاسو دماغ کولاو شي. نور بیا خپله مطالعه کوئ، کتابونه ګورئ، تاسو چې کوم طرف ته رجحان او دلایل درته مضبوط ښکارېده نو هغې طرف ته ځئ. قایلین د نفي د سماع الموتا او قرآن کریم، قرآن کریم کې دا مضمون 3 آیاتونو کې ذکر دی. اول سورة النمل 80 آیت کې انک لا تسمع الموتا، یقینا ته اورول نشي کولی مړو ته، ولا تسمع الصم الدعاء، او نشي اورولی کڼو ته بلنه، اذا ولوا چې کله شا کې مدبرین، په داسې حال کې چې شا کوونکي. دویم سوره روم 52 آیت فانک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. دریم آیت سورة الفاتر 22 نمبر آیت وما انت بمسمع من فی القبور، نه ته اورون کې هغه چا لره چې قبرونو کې دي. تاسو پرې پوه شئ. د سماع موتا د نفي چې کوم حضرات قایل دي د هغوی ظاهرا په دې آیاتونو استدلال کوي او د نفي قایل دي، لیکن په آیاتونو کې دا نشته چې مړي نه اوري، بلکې دا دی پکې چې ته یې نشي ورورولی. ستاسو خیال دی که نه؟ یعنې په آیاتونو کې نفي د اسماع ده، نفي د سماع ته تعرض نه دی شوی. تاسو خیال دی؟ په آیاتونو کې نفي د څه ده؟ د اسماع ده، نفي د سماع ته تعرض نه دی شوی. شیخ سلیم الله خان رحمه الله د مشکات په شرحه نفحات التنقیح کې وایي د آیاتونو نه اشارتن معلومیږي چې مړو کې د اورېدو صلاحیت شته، خو تی به اختیار خود نشي ورورولی. تاسې پرې پوه شئ. تی به اختیار خود نشي ورورولی، تی نشي ورورولی. دا خو دیوال باره کې موږ له څوک نه وایي عرف کې چې تی دیوال له نشي ورورولی، ولې ځکه دیوال کې خو استعداد د اورېدو نشته. تاسې پرې پوه شئ. د کون باره کې راته ویلی شي چې تی نشي ورورولی ځکه هغه کې خو استعداد د اورېدو شته، خو هغه استعداد یې د غوږونو کوڼوالي خراب کړی دی. تاسې پرې پوه شئ. طاقت خو پکې خو طاقت یې خراب شوی. شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کې وایي کتاب الجنائز کې آیت د اسماع په نفي دال دی نه د سماع، او اختلاف په سماع الموتا کې دی نه په اسماع کې. نو دا آیاتونه وای په نفي د سماع کې پیش کول درست نه دي. دا شان ورشا کشمیری رحمه الله فیض الباری کې وایي بخاری شرح کې. او حضرات مفسرینو د آیاتونو په تفسیر کې وایي چې آیاتونو کې نفي د سماع نافع ده. انک لا تسمع الموتا، ته مړو له نشي ورورولی. نو نفي د کومې سماع ده؟ د سماع نافع چې تی ور واورې و هغوی ته وروسته فایده واخلي. او سماع نافع سماع مقیده ده،
او نفی د مقید سره خو نفی د مطلق نه راځي کنه تاسو ویل دي کنه حافظ ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې وایي ان لا تسمعهم شيئا ينفعهم تنشي ورولې دوی ته داسې شی چې دوی ته نفع وکړي نو نفع د کومې سما شوه د سماع نافع او سماع نافع خو مقیده ده نفع د مقید سره خو نفع د مطلق نه راځي کنه تاسو په دې خبره پوه شئ نفس سماع خو نه ده نفس سماع خو نه ده نفع سوي تاسو په پوه شئ او په دې خو ټول خلک قائل دي چې سماع نافع نشي کېدی او سماع نافع زکه د دوی نه نافع شوې ده چې دا خبره ښکاره ده چې د هغوی تکلیفي زندگی ختمه شوې ده نو هغوی ته د سماع فایده څه ده امام سیوطي رحمه الله په شعر کې وایي اشعار دې باره کې ویلي دي سماع الموتى کلام الخلق قاطبة قد صح فيها لنا الآثار بالكتب پوه شئ سماع الموتى کلام الخلق د ټولو خلقو خبره د قاطبتن د ټولو قد صح فيها لنا الآثار بالكتب په کتابونو کې دې باره کې موږ له احادیث ثابت شوي دي وآیة النفي معناها سماع هدى لا يسمعون ولا يصغون للأدب او د نفي د آیاتونو معنا دا ده چې د هدایت سماع نشي کولی معنا دا ده چې ادب ته غوږ نشي ښودی او د ادب خبرې اورېدی نشي چې فایده ترې واخلي تاسې پرې پوه شئ خلاصه دا چې آیتونو کې د سماع نفی نه ده بلکې د انتفاع بالسماع نفی ده علامه قرطبي سورة الفاتر د آیت په تفسیر کې وایي هم بمنزلة اهل القبور في انهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا يقبلونه دا کافران د قبرونو والا پشان دي لکه د قبرونو والا چې اوري خو نه پتی نشي اخیستلی همدا شان دوی هم اوري خو نه پتی نشي اخیستی پوه نه شئ په دې خبره انک لا تسمع الموتى څه معنا ده تی کافرانو ته نشي اورولی نو د کافران مشبه شو او موتا مشبه به شو او نو مطلب دا چې تشبیه د کافر د موتا سره ورکړی د پسه کې په عدم نفع کې وجه د شبه عدم نفع ده کنه عدم سماع خو وجه د شبه نه ده که عدم سماع وی نو کافر خو به نه اورېدی اوري که نه اوري چې ورته خبرې به یې کولې اورېدی به که نه به اورېدی اورېدی به خو نفع به یې ترې نه اخیسته تاسې پرې پوه شئ که نه شئ پوه دا حدیث و روایت او د سماع موتا دا خو د قرآن کریم کې د سماع موتا باره کې تذکره وه احادیث مبارکو کې احادیث مبارکه په کثرت سره په سماع موتا دال دي شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی رحمه الله فتح الملهم کې فرمایي د مسلم شرح کې والذي يحصل لنا من مجموع النصوص والله اعلم ان سماع الموتى ثابت في الجمله بالاحاديث الكثيره الصحيحه هغه څه چې موږ ته د مجموعه نصوص نخکاریږي الله خپويږي دا موږ ته خکاریږي چې سماع موتا ثابت ده په الجمله په احادیث کثیره او صحیحه او سرا فی الجمله بالجمله کې خبر پیژنې کنه فی الجمله معنا سناسا او بالجمله معنا ټول پټولا فی الجمله دا مفاد د ایجابي جزئی ده د موجبي جزئی او بالجمله دا مفاد د چا ده د موجبي کلیه ده اوس په پوښتنه نه په الجمله ثابت ده سناسا ثابت ده سناسا غ موازی د نصوصم کې دیشي او په مشیت الهی بغیر د دینم کې دیشي تاسو په پوښتنه بلکې حضرت شان ورشا کشمیری رحمه الله خو فرمایي فیض الباری کې والاحاديث في سماع الموتى قد بلغت مبلغ التواتر فالانكار في غير محله سيما اذا لم ينقل عن احد من ائمتنا رحمهم الله تعالى فلا بد بالتزام السماع في الجمله فلا بد بالتزام السماع في الجمله لا بد د دې نه چې موږ د سماع قائل شو د التزام خو په الجمله ګورئ په الجمله موږ د په الجمله قائل یو نه د بالجمله تاسو په پوښتنه هغه زد والا خلق دي هغه زديان هغه وای چې هر مړی هر خبره اوري موږ د دې قائل نه یو
جمهور دیوبندیان د دې قایل نه دی ګورئ تاسو په پوه شئ هر مړی هره خبره بعضې دا غلو پکې بعضې کوي هغه وایي چې په قبر باندې مرغۍ کینو نو مړي ته نر او ښځه معلومېږي چې دا نره مرغۍ ده او که ښځه مرغۍ ده دا خبرې تاسې اورېدلې دي دا د خندا خبرې دي ته پېژنې مرغۍ نر او ښځه زه خو یې نه پېژنم زما په دې لاس کینې نه پېژنم چې دا نره ده مذکره ده که مؤنثتون ده ما ته پته نه لګي نو مړي له به څنګه ولېږي تاسې پې پوه شئ که نه شئ پوه په دې خبرو پوهېږئ نو فی الجمله د سماع موتا